أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. مخکې آیاتونو کې د قرآن کریم صداقت ذکر کړو. خلق لګیا دي خلاف کوي، د قرآن خلاف کوي، نو د مخکینی کتابونو هم په خپل خپل وختونو کې خلاف کړو. نو څوک چې د الله کتاب نه مني نو ته وایه تاسو دلیل راوړئ نو زه به یې ومنم. لیکن که د دې داسې ونه کړه نو په دې باندې ځان پوه کړه چې دا خلک د حق تابع نه دي، د دلیل تابع نه دي، بلکې د خپل خواهش تابع دي. او دا غنه به بل غټ گمراه سو کی چې هدایت پسې نزي، دلیل پسې نزي، خپل خواهش پسې رواني، نو دسی سړی ته بیا الله هدایت هم نه کوي. داسې قوم ته الله هدایت نه کوي، دا خو ظالم خلق دی. الله رب العزت وی ما دې خلقو ته قرآن کریم رسول لے، دیتا بار بار بیان شوه دی، دې د پاره چې دا خلق پن واخلي. بعض خلق یهودیانو کې نصرانیانو کې داسې دي چې هغې په خپل دور کې چې کوم کتاب و هغې باندې هم ایمانو، او چې کله قرآن راغی نو په دې باندې هم ایمان راوړو. نو دغه خلکو ته ډبل اجر میلاویږي، دوچن اجر میلاویږي، هغه اجر هم حاصل کو دای هم. دارنګه دنیا کې قسم خلق دي. نو بعض خلق لګیا دي جګړې کوي، بعض خلق لګیا دي خلاف کوي، نو هغې ته د دې وینا صحیح د هغې تذکره وه، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. خلق تکلیفونه رسوي نو مقابله کوي، سکی او سکی، نو دی ورته وایي زموږ دپاره زموږ عمل دی، موږ خو به دا خپله کوو، موږ به تاسو ته حق بیانو. اوس تاسو اخوا ته لګیا یې تکلیفونه ورکوئ، لګیا یې تکذیب کوئ، لګیا یې خبرې کوئ، څه کوئ هغه تاسو خپله پوه شئ، خپله کوئ. موږ کار دی حق بیانول. او کله چې حق بیان شي نو د دغه خلکو سره بحث او مباحثه نه کوي، بلکې هغې سره
سلام د متارکې د پرېښودو د مجلس نه د لرې کېدو تذکره کوي. یو سړی جاهل دی نو هغه سره چې ته ورپسې کېږې نو ته به هم جاهل کېږې. نو هغه خو لګیا دی جهالت کار کوي، د جاهلانو کار کوي. هغه خو لګیا دی څه په نور میشن باندې لګیا دی او ته سره هم لګیا کېږي، نو ته هم د هغه په شانتې شې. نو ځکه وایي د دغه سړي نه جدا کېدل پکار دي چې دی څه په نور کې قصو کې روان دی، په نورو میشنونو کې لګیا دی، بل میشن شروع کړلی. بیا تسلیم ورکوي مبلغ ته او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ابتداءً چې انک لا تهدی من احببت. یو سړی به هغه به ډېر دا خوښوي چې دا سړی دی دا بل دی مسلمان شي، دی د ایمان راوړي، دی په هدایت راشي، دی په حق راشي. نو الله رب العزت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکوي چې ستا په اختیار کې نشتی. نو چې پیغمبر هدایت نشي ورکولی نو بل به څوک چې هغه به هدایت ورکي. نو الله وی تسلی ساته، ستا کار دی بیان کول، خبر رسول، نو ته خبر رسوا، خبر بیانوا، اخوا کار زما دی. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. لیکن الله چاته هدایت کوي، چاته چې غواړي هغه ته هدایت کوي، هغه په نیغه لار روانوي. هدایت یافته خلق، هدایت باندې راتلونکي خلق الله ته معلوم دي. د دې خلکو خبرې دي. موږ د دین ته ځکه ناراضو، د حق ته ځکه ناراضو، د درس له ځکه ناراضو چې موږ ته مخې ته مشکلات ښکاري. داسې نه چې موږ ځانه خبرې اوچت کړی شوي یو، جیلونو ته رسېدلي یو او څه شوي تکلیفونه راته رارسولی شوي. نو موږ ځکه نه کینو، موږ ځکه ناراضو. موږ دا ایمان هغه دور کې دا وی موږ هدایت ته ځکه ناراضو، موږ به د ځمکې نه وشړلی شو، وتښتولی شو. الله رب العزت وی اولم نمکن لهم حرما آمنا. ولې دا ټکانه موږ دی له په حرم کې امن والا نه ده ورکړي، موږ خو دی له امن ورکړلی او داسې ځای دی چې هم پکې امن دی او هم پکې هر قسم میوه وتا او رزق ورته راځي. یجبا الیه ثمرات کل شیء، هر قسم میوه آمدنی دا ورته را روانه ده، راښکودې کېږي وته. موږ ګورو څوک چې هلته کې لاړ شي نو زموږ د دې علاقې میوه به دلته کې به ما وتا ته نه میلاویږي او هلته کې به ښه په ارزانه میلاویږي. رزق د دې ځای دی. ولې مکه کې خپل غوسه نه کېږي. سړی وایي چې هلته کې به کروندې به کېږي او دا به کېږي او هغه به کېږي، نو هلته کې غوسه نشتي دومره. نو د نورو ذهنونه ورته را روانې دي چې څه شی وی هر قسم میوه هغه به تاته هلته کې میلاوي. ورپسې تذکره کوي، تخویف هم دی، یره ورکوي الله او څومره خلق دي ما تباه کړلي. مخکینی خلق ولې د هغې په تباهۍ باندې لږ سوچ خو کوي که نه، ولې تباه شوي دي؟ هغې خبره نه وه منلي، تباه شو. نه که تاسو ونه منئ نو تاسو به هم تباه شئ. الله رب العزت انتقام اخیستونکی دی، د هغې تذکره کوي. د دنیا د حال تذکره کوي، دا خو لږ غونته کې دی، ډول ډال دی، لږ دی، معمولی دی، او اصل شی هغه د الله سره دی. هغه آخرت کې جنت دی، هغه باقی پاتې کېدونکی دی، او دا نور دنیوي څیزونه دا خو ختمېدونکي دي. بیا ورپسې
تذکرہ بکی. یو طرف تا یو سړی دی دنیا دار دی او بل طرف ته دیندار دی، دا دواړه برابر کېدی شي؟ وای نه، چرته هم برابر نشي کېدی. یو طرف ته مسلمان دی بل طرف ته کافر دی، نو دا به برابري نه. قیامت حال دا غي ذکر کوي چې یو طرف ته مؤمنان دي نو بل طرف ته کافر دي مشرکان دي، نو دا غي هغه تذکرہ راځي رستو. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، او وإذا خلق ان نتبع الهدى کچری منگا تابداری وکو د هدایت ستاسرا منگا دا خبر او منو نتخطف من ارضنا، نو منگ با او تختول شو زمنگا د ملکنا زمنگا د ازمکینا، منگ با او تختول شو د دې نه به اوچت کړي شو. هغه وخت کې خو صرف تختولو، دلته کې خو پته نه لګي چا اوچت کړلې، پته نه لګي. شته پکې دغه سي خلک کله یو قسم خلکی، کله بل قسمی، کله خی کله پکې نه خی. د شپې شپې پته ونه لګي اوچت کړی شي، د سراړو پته ونه لګي چرته لاړ چرته نه دی. ندی وی منگا دین تا سکن رازو پا دا بل زی که خیو چی منگ تا سو لاس نشی را چولے او که دین ترالو نو خلق چاوی وی منگا پا قلار شو منگا روغوال اختیار کو نو نور خلق آغا ډاډه شو، نو آغا ټول هر یو ته چې ګوري نو آغا بدماش دی، هر یو ته چې ګوري نو آغا ځان ته وسوي. وقالوا ان نتبع الهدى معك واذا خلق ان نتبع الهدى کچری منگا تابیداری کو د هدایت ساسرا نو تخطب من ارضنا، نو تختول بشو منگا د خپل ازمکینا. اولم نمکن لهم حرما آمنا، اللہ وی آیا نو ٹھکانہ ورکڑی منگا دیلا حرم امن والا، حرم کے منگا دیلا زیور کڑے ہو چی آغا امن والو. دید آغی سا خیال ساتل لے، خیال ندے ساتل لے نزگو ہو بیدا حالات رازی. یوجبائی رئی سمرات کل شئے، راہ کو دیکھی گیا آغی تام میوے دارشی، رزقا من لدنا دا رزق دے زمانگ دا طرفنا، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر دے خلقنا پوئیگینا. وکما لگنا من قریت بطرت معیشتها، او سمرا حلاک کرلی منگا، یعنی دیر شی حلاک کرلی منگا من قریت دا کلونا دا کلو والونا، کلیو تباہ کرلی کلی والیو تباہ کرلی بطرت معیشتها، چی تکبر اکاو پخپل جوان کے پخپل زندگی کے پخپل عیش و معاش کے تکبر اکاو. فتلک مساکنهم ندغا کورن دا دیدی لم تسکم من بعدهم، چی ندی اوسیدلی دی لم تسکم من بعدهم، چی ندی اوسیدلی سوک پدے کے رستو دا دینا الا قلیلا مگر لگ، سوک پکی ندی پاتکڑے شوی بیا پکی سوک ندی او سولے شوی من بعدهم رستو دا دینا الا قلیلا مگر لگ. ولی دا سی علاقی چی شی چی آگے کی تباہی راغلی عذاب پر آغلی انوی خلق یری ملکہ دل دکے پاتی کے دل خن دیا. لم تسکم من بعدهم الا قلیلا وکننا نحن الوارثین، ومنگیو آخری حقداران. نا دنیا چی دا صدا سچی دی طول ہر سا اللہ وی ماتا پاتی کی دن کی دی دی چاہ ظاہری ملک بمپا دی ماہی پاتی نشی ختم بشی ہر سا ختم شی خلق بتی لار شی دا دنیا چی دا ودا سیاریانا پاتی شی دا چاہ بھئی نسوک دعویدار بنی چو دا زما دا زما زمکہ دا زما جیداد دے دا زما مال لے دا زما بادشاہی دا زما بنگلہ دا
څوک به پاتې نشي. لکه رستو برازي سورت مومن کې الله رب العزت با آواز کی لمن الملک اليوم، او نن رضی دا بادشاہی دا چا دا، ظاہری ملک دا چاشتے، ظاہری سوک دعوے داشتے، اس سوک با آوازو نکی، جواب ورنکی. اللہ رب العزت دا طرف نبا جواب راشی للہ الواحد القہار، اللہ دا پار دیشی یکی او دے زورور. بازی ہوئی دا پاغ وقت کی اوشی چی دا ټول ہر سبب پناشوی، ہر انسان پیرے ملائک اٹول ممڑ شوی، اس وقت بنائی پاتے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یو اللہ و پاتے کی دانو ہر سبب ختمی گی. اللہ طرف نبا آوازوشی نن رضی بادشاہی دا چارا سو بجواب ورکون کے نہیں. دوی قیامت کے بھائی آوازوشی نن رضی اختیارات دا چاہ دی بادشاہی دا چارا خلق بائیں دا سے حبت بھائی چی سو با جواب ورنکی. نو اللہ طرف نو پخپل جواب اکڑیشی چی للہ الواحد القہار، دا اللہ دا پار دیو گیا دے زوروا. اللہ یو نحنو وکننا نحنو الوارثین، او یو منگا آخری حقداران، آخری واقداران، مالکان. اللہ وی مالک زیم آخر کے نن خو ستانم پہ پروت تے خیر دے. دا چا دے وی دا زمکہ دا چا دا وی دا زما دا، دا کور دا چا دے وی دا زما دے، دا مال دا چا دے وی دا زما دے. نو دے زما زما ہوئی، لیکن دا وقت با ختم شی، دے بتے لار شی، دا با بل تا پاتی شی، دا بل نا بل تا پاتی شی، او دا بل نا بل تا پاتی شی. آخر کے ټول بتے لار شی، اس سوک با پاتی نشی. نو اللہ وی آخری حقداران، آخری مالکان آمن گئیو اور سوک نشتی. وما کان ربک مولک القرآن حتی یبعث فی امیا رسولا، او نه استا رب حلا کون کے یو کلی لرا، کلی والو لرا، حتی یبعث فی امیا رسولا، تر دے پورے چراولی گی پس انٹر داغے کے رسول، داغے پس انٹر کے، داغے پمینس کے، پمینس کے رسول راولی گی. نن چی گورے دنیا دا، دنیا داغے زان لا یو سنٹر دے، داغے زان لا یو منز دے، چاہے تا مکہ ویلے کی دانور کلی داغے نا کیر چاپی ردی. دانگی کلا دل دگے پا دی علاقوں کے اگوری نو دل دگے ہر علاقہ کی پیغمبر چی راغل لے نو آغا پا سنٹر کی راغل لے، پا کلی کی راغل لے، خاریہ کی راغل لے. نو ما کان ربک مہلک القرآن، نہ استار والا کون کے کلی لرا، مہلک القرآن دی کلی لرا حلا کون کے نہ دے، یا کلی والو لرا حلا کون کے نہ دے. حتی یبعث فی امیا رسولا، تر دے پوری چراولی گی پمینس داغی کی او رسول، یا رسول راولی گی نصد پار رالی گی. یتلو علیہم آیاتنا، دے دا پارا چی بیانی پدیبانے آیاتون زمنگ. پیغمبر کار دا دے چی آغا بیان کئی، پیغمبر کار دا دے چی دا اللہ حکم بدے خلقو ترسی. پیغمبران خلارا تیر شو، وس کو سوگ نشتی، آنا سوگ رات لے شی، سوگ پیغمبر نشی رات لے اس. یو عیسیٰ علیہ السلام دے آغا برازی آغم دا امتی پر شکل بانی برازی، آغا چی خبر کئی ناغب ہم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کئی. یو وحو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناستے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرد تورات سپانی راغے کے ناست، ویجی دا تورات سپانی دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا آگے بارکے سونوے آکے ناسنو لستر شروع کرو لگیا دے الولی
تورات لولي سر کته کړل نو هلته کې چې وینو سر وخت کته کې کنه نو سر کته دې پدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سر شو غصه شو د غصه آثار پر راکار شو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ناس ته اگر اپاسې دو سکولت قوم اے عمر تا باندې استا مور دی وجاړي مطلب دا چې مرشه مور د باندې وجاړي نو خلک هم دا سه بازي الفاظي ویل کی عربی کې هم دا سه الفاظ ویل کی سکولت قوم نو خلک وی مرشه خوار شي بل سوي میراث شي وي سو یو ټکه وي سو بل وي هر چا خپل سټکی سو وي خوار نشویا ناوته یو سکولت کو مور دبانی وجاړه ستا مور دی پتا باندې وجاړي ما ترى بوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم تد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مخ مبارک ته نګوره عمر رضی الله تعالی عنہ چې برو قتل اتم پته ولګی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غصه ده نو وی اعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله پنای غوانم په الله سره د الله د غضبنا د رسول د غضبنا رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا زه په ما راضیم چې الله زما رب ده رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا او دین اسلام باندې سره راضی ما چې دا زما دین ده وبمحمد رسول ابو محمد صلی الله علیه وسلم باندې سره راضی ما چې دا زما رسول له بل طرف ته نظم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دغه پته نه لګي دا و تورات سپانی پدې کې خلکو سره سګړلی ولو کان موسی حیا کچره موسی علیہ السلام ژوند دی موسی علیہ السلام ژوند راشي نو لما وساو الا اتباعی هغه پار بل لار نه ما سوا زما تابعدارینا او زما تابعداری کوي موسی علیہ السلام بالفضل والتقدیر هغه ژوند نه ده ک ژوند شي نو داسې وي او زما تابعداری کوي وما كنا مولك القرى الا واهلها ظالمون نه موږ هلاکون کی کلی لرا کلی والو لرا الا واهلها ظالمون مگر پدا سے حال کې چې اهل داغي ظلم کوون کی شرک کوون کی وما اوتیتم من شيء اواز درکړی شي تاسو را د سشینانو په متاع الحیات دنیا نو داغو سامان د ژوند دنیاوی دی داغو سکه د ژوند دنیاوی وزینتها او ډول ډال دی وما عند الله خير وابقى اواز د الله سره دی هغه دی او باقی پات کیدونکي افلا تعقلون تاسو د عقل نه کار نه لای عقل نه کار واستل پکار دی وقالوا ان نتبع الهدى او دا خلق وی ان نتبع الهدى کچری منګه تابعداري وکړه ستاسو د هدایت کچری منګه تابعداري وکړه د هدایت د قران او د سنت ما کستا سره نو تختم من ارزنا نو موږ به تختولې شو د زمکه زمنګنا وې سره چې دین تراشی نبیا به نو خلک چل راضی وي ولې بدمعشی نه چګله سره قلار شي نو بل سره تی غلطه فائدہ اخلي اګه د قاسم صوفي شوی دی وي چاته سوینا ځا وس چې سره سکه جو کول شي سره تکلیف ولا ورکه مال تی اخلي سره کې الله اولم نو مکل لهم حرمنا امنا آیا منګه ټکان نه دور کړي د خلق لرا حرم امن والا یجبا الی ثمرات کل شی راکو دیکيږي دیتا میوهدار شي رزق من لدنا دار زو دې زمونږ طرف نه ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر دې خلق نه پويږي نه وکما لگنا من قريه اسمرا هلاک کړي منګه د کلونا ډیر کلی دي چې هغه منګه هلاک کړي به ترت معیشتها چې ذاته ور کړی شی او اغیلا
بطرت معیشتا چې هغه کلی والو تکبر کولو ای کولا په خپل ژوند کې په خپل معیشت کې فتلک مساکنهم نو دا کورونه د هغې لم تسکن من بعدهم چې نه دی وسولی شي په هغې کې ردي وروستو د هغې نه الا قلیلا مگر لږ وکنا نحن الوارثین او موږ یو آخري حقداران مالکان وما کان ربک مهلک القرى او نه دی ستا رب هلاکوونکی کلیو لره کلیوالو لره حتی یبعث فیهم میا رسولا تر دې پورې چې راولیږي په سنټر د هغې کې په منځ د هغې کې یو رسول یتلو علیهم آیاتنا چې بیانوي په هغې باندې آیاتونه زموږ وما كنا مهلك القرى او نه موږ هلاکوونکي کلیو لره الا واهلها ظالمون مگر په داسې حال کې چې حال د هغې مشرکان ظالمانی مشرکان د الله خبر نه مني حکم نه مني وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا او هغه چې درکړی شي تاسو له د څه شي نه نو دا خو د سامان دی ژوند دنیوي لږ شی دی معمولي دی وزینت او ډول ډال د دې دی وما عند الله خیر وابقا چې د الله سره دی غوره دی او باقي پاتې کېدونکي دي فلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ الله رب عزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي